السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جادو د قران نه ثابت شوی جادو څنګه کوي او څنګه بکی او څوک کوي او څنګه کوي جادو. مخه تا ویڈیو پورا آخر پورے واورے. بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. دانانہ ویڈیو ستاسو زندگی بدلولے شي. सूरत बकरा आयात नंबर 103 से लेके 108 तक उर्दू पश्तो इंग्लिश में तर्जुमा है. उर्दू पख्तो पे इंग्लिश की तर्जुमा दा. हम सब कुरान सुनना चाहते हैं, लेकिन दिल में एक बोझ, एक तकन, एक बेचैनी होती है जो हमें रोक देती है. आज हम आपको जादू के बारे में बताएंगे. काला जादू. आखिर तक देखना और आखिर तक सुनना है. अगर आप चाहे या न चाहे, ये आयात आपके दिल पर जरूर असर करेगी. دا آیاتونه به ضرور ستاسو پر زړه اثر کوي. که ستاسو زړه غواړي که نه غواړي، خو بیا به ارمان کوئ تر اخره پورې ویډیو وګورئ او واورئ غور سره. بس ایک بار آخر تک سن کر دیکھیں. صرف یو ځل آخر پورې واورئ، خالص یو ځل بس. الله گواه دی چې ستاسو په زندګۍ کې به ضرور به بدلی راځي او د الله پاک کلام دی او تاسو به پوه شئ چې واقعي دا خو ریشه. اوس مخې ته ویډیو زمونږ واورئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا موعظ راعنا وقولوا اوایای انظرنا، زمن لحاظو کا زمن خیالو کا من توغورا. انظرنا، اے دا اللہ محبوب پیغمبرہ، زمن لحاظو ساتا، زمن خیالو ساتا، نظر کرمو کا من توغورا. واسمعوا او واورئی. واسمعوا دا بیان دا خبرہ کدا اللہ امر دے او کا نہیں دا، او کدا نبی علیہ السلام امر دے یا نہیں دا. کم کار چی داغی وینا شوی دا چی ہوئی کئی او دا کم شینا چی منا شوی دا چی مئی کوئی دا کول یا نکول. واسمعوا کا غور سر واورئی او پدی عملو کا. وللکافرین عذاب علیم. سوک چی دا انبیاء بے ادبی او گستاخی کی او خاص کر دا نبی علیہ السلام متعلق نازیبا بے ادبی الفاظ استعمالی ندے کافر شو. وللکافرین عذاب علیم، او دا سی کافران دا پارا عذاب علیم، دردون کی عذاب. ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب وللمشرکین. نغواړي کافران د اهل کتابونه، يهوديان، عیسایان، وللمشرکین، عامیان کافران. اهل کتاب دی تورات او انجیل منو، ځکه ورته اهل کتاب وي. پڑھا لکھا او تعلیم یافتہ اهل علم و علماء. او مشرکان خو جاهل او انپڑھ عامیان. نغواړي کافران یهودیانی کا عیسایانی کا مشرکانی امیان. ای نزلا دا چراولیگی علیکم تاسبانی، ای نزلا دا چراشی علیکم تاسبانی، من خیر سخیر سفائدی سفتحا سکامیابی سوحی، من ربکم طرف درب ساسنا. دا سمرچ کافر دی بیمان دی چرت ہم دا نخوخی کہ مسلمان ترقیوں کی، مسلمان کامیاب شی، دتا خیر و رسی، فائدہ و رسی، یا کہ یہودیانو ندائی نخو خولا چی دی مسلمانانو تا قرآن راشی، یا دا آخری پیغمبر راغلے دے بنو اسماعیل نولی راغلے دے، کدے چرد بنو اسحاق نا راغلے وے، زمن ڈلے کی، زمن خاندان کی، زمن قبائلو کی راغلے وے، زمن منلے نخوخی نغواړي کافران، یهودیان، عیسایان، مشرکان. ای ينزل علیکم من خیر من ربکم، دا چی راو لگلے شی تاسو تا سخیر سفائدہ سوحی سکامیابی سفتحا طرف درب ستاسونا. واللہ یختص، اللہ خاص کئی برحمته خپل مہربان دیا، من یشاء چالے چی کو خشید. اللہ کا دین ورکی، ایمان ورکی، خپل قرآن ورکی، خپل پیغمبری نبوت ورکی، اللہ کو قدر ازاد چالا چی خوش. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ خاوند دیر وی فضل دے. ما ننسخ من آیت،
دا بل شبهه ده، بل اعتراض. نن یو خبره کوي، سبا بل خبره. نن بیت المقدس ته قبله وای، سبا بیت الله ته قبله وای. معلومیږي داسې چې ته د ځان نه خبرې کوي، ته د الله نبی او پیغمبر نه یې. که چېرته ته د الله نبی او پیغمبر وي نو ستا خبره به یوه وه. نو د هغې جواب ما ننسخ من آیة او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ما ننسخ نمنسخ کو منگا من آیت یو آیت او ننسها یای نهیرو دغی آیت لرا یا او ننسخها یا نو رسخو دی آیت لرا نأتی بخیر منها راوڑو غورا زیاد فائدہ مند زیاد د ثواب آیت منها د دینا او مثلها یا پشان لدی. یو خبر دادا چې د دین اسلام نه مخکې څومره شریعتونه دنیا ته راغلي هغه ټول منسوخ دي، او د قران کریم نه مخکې چې دنیا ته څومره کتابونه راغلي هغه ټول منسوخ دي. دا څومره چې منسوخ شوي دي دا د الله طرف نه او کوم چې ناسخ دی دا هم د الله طرف نه دی، او دې کې د الله خپل حکمت دی. قرآن کریم کې نسخ شته یا نشته، احادیثو کې نسخ شته یا نشته شته. د متقدمینو په نسخ خو نسخ عام وه، هغې وایي 1500 آیتونه منسوخ دي، او علامہ سیوطی صاحب رحمه الله هغه فرمایي چې صرف 20 یا 22 آیتونه منسوخ دي، باقی منسوخ نه دي. او شاه ولی الله صاحب رحمه الله الفوز الکبیر کې فرمایي چې صرف 15 آیتونه منسوخ دي او هغې کې هم تعویلات کېدی شي. نو مولانا حسین علی صاحب رحمه الله په هغې کې هم تعویلات کړي دي او داسې معنی بیان کړې ده چې هغه منسوخ د هغې ختم شوی دی. اوس مختصرا دا واورئ، یو ته ویل کېږي منسوخ الحکم، چې آیت شته دی خو حکم یې منسوخ شوی دی. لکه وروسته به سورې نساء کې راځي کومه زنانه چې کونډه شي خاوند یې مړ شي نو اول حکم دا چې دا به 1 کال عدت تیری، دا اول حکم. اوس حکم دا دی چې کونډه ښځه دا به 4 میاشتې 10 ورځې عدت تیری. اولنی حکم منسوخ شو، دې ته وایي منسوخ الحکم. آیت شته دی او حکم یې منسوخ شوی دی. سورې نساء کې به راځي. دویم ته ویل کېږي منسوخ التلاوت، یعنی تلاوت هم منسوخ شوی دی. لکه قرآن کریم کی راضی الزانیۃ والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. د سل درو وهلو ذکر شته او د سنگسار او د رجم آیت نشته. احادیثونه سنگسار ثابت دی، که واده شوی سړی واده شوی زنانه زناو کی نو د هغې سزا ده سنگسار چې دی به په کاڼو ویشتلی کېږي. دا آیت مخکې وو خو بیا دا آیت منسوخ شو، دې ته وایي منسوخ التلاوت. یو دلته کې راځي ننسها، ما ننسخ من آیت او ننسها. ننسها یعنی آیت داسې شوې ده چې الله یو آیت دنیا ته رالیږلی او بیا یې داسې لرې کړ چې د خلقو ذهن نه هم لرې شو او د کتابت نه هم د هغې هر څه ختم شو. داسې هم شوي دي. احادیثو کې راځي یو صحابي یو ځای به یې لوستو دا یې ښه یاد کړی نو چې کله یې مونږ شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم ووایي نو مخې ته هغه ځای ته نه هېر شو. نو چې کله سار شو او دا واقعه ګڼو صحابو سره وشوه، نو چې کله سار شو نبی علیه السلام ته حاضر شو چې یا رسول الله مونږ سره خدا ناشنا واقعه وشوه. نبی علیه السلام وفرمایل چې او دا آیتونه خو الله منسوخ کړل، واپس یې کړل.
یعنی بالکل داسې نسخه وشوه چې د انسانانو ذهن نه الفاظ هم ختم شو او که کتابي شکل کې موجود نو کتابت نه هم ختم شو. دې ته وایي ننسخه، دا هم شوي دي. اوس دې کې حکمت څه دی؟ یا خدا چې یو حکم منسوخ کو بل حکم راوړي، یا خدا هغې نیټه پوره شوه یو وخت پورې دغه حکم و چې کله دغه وخت پوره شو نو حکم بدل شو، یا په دې کې مقصد دا دی چې یو حکم مخکې ګران و نو اوس الله آسان کړ، یا مخکې آسان و اوس یې ګران کړ لیکن ثواب یې زیات، مخکې ثواب کم و اوس یې ثواب ولا زیات کړ. نو دې ته وایي تنسیخ نسخ. لکه یو سړی ډاکټر دی یو مریض له دوايي لیکي، دی ولې یو پرچي ولیکي یو دوايي ولیکي او چې په دویم ځل دی ډاکټر نه بیا لاړ شو نو هغه ونه دوايي بدله کړي. دا معنا نه ده چې مخکې دوايي ګڼې غلطه وه یا ولا هغه بل څه شی لیکلی اوس ولا سمه دوايي لیکي. دا مقصد نه دی. ډاکټر د مریض طبیعت ته، د هغه مزاج ته، د هغه حرارت ته، برودت ته او د هغه نفسیاتو ته وګوري نو هغې حساب سره دوايي ولا بدله کړي. مخکې یو دوايي موافق اوس بله دوايي موافق ده. نو الله تعالی خو د ټول کائنات بادشاه دی او بادشاه چې څنګه غواړي نو حکم کې تبدیلي کولی شي، هغه نه څوک تپوس نه شي کولی. مخکې راځي ما ننسخ من آیت، نه دی منسوخ کړی مونږ یو آیت، او ننسها یا نه دی هیر کړی، یا دې کې بل قرات دی ننسکها، یا مونږ نه دی وروستو کړی یو آیت، نأتی بخیر منها، راوړو غوره د دینا، غوره په ثواب کې یا په فائدې کې، او مثلها یا په شان داغې. علم تعلم، آیا نه پوهېږي یعنی پوه شه. دې کې د الله حکمت دی. علم تعلم، آیا نه پوهېږي پوه شه. ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله په هر څه قدرت لرونکی دی. الله قادر مطلق ذات دی، د هغه خوښه ده چې څنګه آیتونه رالیږي او څنګه یې منسوخ کوي. علم تعلم، آیا نه پوهېږي پوه شه. ان الله له ملک السماوات والارض، یقینا خاص الله لره دا بادشاهي د بر یو د ښکتي. الله بادشاه دی، بادشاه خوښه د مرضي ده. وما لکم من دون الله، نشته دی تاسو لره بې د الله نه من ولي هیڅ دوست، مددگار، معاون، ولا نصیر، نه څوک امدادي. ام تريدون، آیا غواړئ تاسو، دې کې هم زورنه ده رټنه دا مه کوئ. ام تريدون، آیا غواړئ تاسو ان تسألو چې تپوسونه وکئ رسولکم د خپل پیغمبر نه. ګډ وډ تپوسونه مه کوئ، زیات زیات سوالونه مه کوئ. یو سړی تپوس کړي چې یا رسول الله، کله چې د حج حکم راغی نو تپوس کړي چې یا رسول الله دا حج به ګڼې هر کال فرض، یا رسول الله دا حج به ګڼې هر کال فرض. نبی علیہ السلام جواب ونه غلی شو. په دویم ځل بیا تپوس کړي، په درېیم ځل بیا تپوس کړي، دی ورته وایي نبی علیہ السلام فرمایي غلی شه، کما ستا د سوال جواب کې ها وویل نو پتا به فرض شي، بیا به هر کال فرض وي، دا به کولی نه شي. نو داسې سوالونه قیل و قال نه منع شوې ده. ام تريدون، آیا تاسو غواړئ چې تپوسونه وکئ د خپل پیغمبر نه، کما سئل موسی من قبل، لکه څنګه چې سوالونه شوي دي موسی علیه السلام نه پخوا. ومن یتبدل الکفر، او چا چې واغست کفر بالایمان، په بدلی د ایمان، فقد ضل سواء السبیل، یقینا دی خطا شو، گمراه شو د لار نیغې نه. لکه موسی علیه السلام زمانه کې دی په نبی علیہ السلام یو اعتراض دا وکړو، دا قرآن په 30 کالو کې ولې راغی؟ یو ځل ولې راغی؟ لکه څنګه چې تورات یو ځل راغی موسی علیہ السلام ته ملاو شو، دا قرآن باندې یو ځل راغلی. نو دا یو سوال دی. الله وی اے مسلمانانو، نبی علیہ السلام نه داسې ګڼ تپوسونه مه کوئ لکه څنګه چې موسی علیہ السلام نه تپوسونه شوي وو، اعتراضونه شوي وو. دا اعتراضونه کله کله سړی کفر ته ورسوي. ومن يتبدل الكفر، چا چې واغستو کفر بالایمان، په بدلی د ایمان، فقد ضل سواء السبیل، یقینا دې گمراه شو په گمراهۍ لري سره. د سمې لارې نه، د نیغې لارې نه، بې لارې شو، گمراه.
शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।